لسم سپارا پنزل لسم رکو سورہ توبہ نہم رکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المنافقون والمنافقات منافقین سڑی و منافقین خزے بعضهم من بعض دوی بعض دا بعض ندی یامرون بالمنکر دوی دا بدگڑے حکم کوي وینهون عن المعروف خیگڑے نمانا کوي ویقبضون ایدیهم او خپل لاسونه بند ساتلی دی نسو الله فنسیهم الله دوی پریخول چو دوی الله پریخونو الله دوی هم پریخو. ان المنافقین هم الفاسقون بشک منافقین پاخ بے حکم دی. وعد الله المنافقین والمنافقات الله وعده فرمایل منافقین سره خو سره والکفار او کافرانو سره دس نار جهنم اور د جهنم خالدین فی همیشه بدی پدی کی اوسی. هي حسبهم دا جانم دوی دا پارا بسته ولعنهم الله الله په دوی لعنت ولهم عذاب مقیم او دوی د پارا قائم عذاب ده. کالذین پشان دا خلق من قبلکم چې دوی نه مخکیو کانو اشد منکم قوه هغه په زور کې له دوی نه زیات او اکثر اموالا په مال کې هم زیات او اولاد په اولاد کې هم زیات. فاستمتعوا بخلاقهم دی خپل حصے واخیستل. فاستمتعتم تاسو فائدې حاصل کې بخلاقکم په خپل حصو سره کما استمتع الذین څنګه چې فائدې واخیستل او خلق من قبلکم استاسو نه مخکې بخلاقهم په خپل حصو سره. وخذتم كالذي خاضوا او تاسو بهودگی کې پراته څنګه چې هغه پراته اولئک دا خلق حبطت اعمالهم زیشول عملونه دوی په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې. واولئک هم الخاسرون او دک خلق نقصان والی. الم یاتهم نبأ الذین من قبلهم آیا دوی خاطرانه خبر دا خلق چې دوی نه مخکیو قوم نوح لک قوم نوح وعاد لک قوم دن عاد وثمود او قوم د ثمود وقوم ابراهیم او قوم د ابراهیم واصحاب مدین او د مدین والو خبر والمؤتفقات او هغه کلی شنن الټا سکور پرات دی اتت هم رسولهم بالبينات دوی خاطر رسولان راته وکړو په ظاهر نه خو سره. فما كان الله ليظلمهم الله دا شان نه دی چې په چا ظلمو کی ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي دي. والمؤمنون والمؤمنات مسلمانان سړی او مسلمان خزه بعضهم اولیاء بعض د یو تر بلا په دین کې رفیقان دي. یامرون بالمعروف د ښېګړې حکم کوي وینهون عن المنکر او بدو نه منع کول کوي ویقیمون الصلاة مونځ قایموي ویؤتون الزکات او زکات ورکوي ویطیعون الله ورسوله اطاعت کوي دا الله او دا الله رسول. اولئک دا خلق دي سيرحمهم الله زرد چې الله په دوی رحم وکړي. ان الله عزیز حکیم بشک الله غالب حکمت والے. وعد الله المؤمنین والمؤمنات الله مسلمانانو سره سره مسلمانانو خود سره وعده فرمایله جنات باغونه تجری چې بهږي من تحت الانهار دی لاندې نهرونه خالدین فی همیشه بدی پدې کې اوسي. ومساکن طیبه او پاک کورونه فی جنات عدن اوسیدلو د پاره باغونه ورضوان من الله او الله لجانب رضای اکبر ډیر لوی دی. ذالک هو الفوز العظیم دک ډیر لوی کامیابی دا.